د پیښور عزتمندو په هغه علاقه کې دماکه د مشکات شریف په درس کې استاز ناست دی او شاګردان ورته ناست دي. قدرمنو زه به بدنامم وي دماکې دی کوي. نن د بخاري او د مشکات د درس په دوران کې دماکه وشوه. مشکات زری زری ټوټې ټوټې پروت دی، قرآن شلېدلی پروت دی. چاته وجاړم چېرته لاړ شم؟ امریکا نه ده، یورپ نه دی، هندو نه دی، ځان ته مسلمان وای، ځان ته د منی منورې علمبردار وای، د خلفای راشدینو د نظام خبره کوي، ځي کعبې ته طوافونه کوي، لاس کې تسبیح دي. په خدای مې قسمي که ته سپینې جامې واچې، سپینه پګړۍ په سر کې، ما ته پته ده ته د اسلام په لوباده کې د اسلام بیخکني کې انشاءالله د پاکستان په خاوره به سیاسي تحریک چلوم او د پارلیمنٹ نه به بار روباسم انشاءالله. خلک وایي पाकिस्तान में मदारिस के लिए कोई खतरा नहीं है. ना खबर कही कि न कही कदा पता नहीं माता हो पता रो ढेर खलक चिमेडिया दच के तो पता ही. नामूस रिसालत के लिए कोई खतरा नहीं, खत्म नबूवत के लिए कोई खतरा नहीं, मजहब के लिए कोई खतरा नहीं. पाकिस्तान में मजहब के लिए कोई मसला नहीं. पैमान हुआ या द दुआवे खलकियो چې شل شل مړی یو بل خوا کړي نو د یو بل نه د اتیو کالو بوډا نه وجنو چې شل مړي پې پورې وي بوډا دی. ښځه نه وجنو، ماشوم نه وجنو. او په کومه دشمنۍ کې چې بوډا ماشوم او زنانه مري نو موږ پښتانه وایو چې دشمني د پښتو نه پرېوته، بې حیایي او پلیتۍ ته لاړه. په ایمان ووایې چې شل مړي پې پورې په هغې کې څوک د اتیو کالو بوډا نه وجني. او زه داسې وطن کې اوسېږم چې خلک ما ته وایي چې اسلام ته څه خطره نشته او چې شیخ حسن جان د اتیو کالو شنو خلکو شهید کو. په څه باندې شهید اسلام شیخ سمیع الحق چې د اتیو 2 کالو شو نو په مخ یې چاقوانو خوړل. اسلام के लिए कोई खतरा नहीं है. کستا دا خیالی چې زه به شیخ حسن جان شهید کما نو مولا به خاموش شي، شیخ سمیع الحق به شهید کما نو مولا به خاموش شي، مولانا حنیف الله به شهید کما او مولا به خاموش شي، محمود سومرو به شهید کما مولا به خاموش شي. نن سحرم د پیښور عزتمندو په هغه علاقه کې جامع زبیریه کې دماکه د مشکات شریف په درس کې استاز ناست دی او شاګردان ورته ناست دي. قدرمنو زه به بدنامم وی دماکې دی کوي. نن د بخاري او د مشکات د درس په دوران کې دماکه وشوه او یا کسان زخمیان دي او 15 نه زیات شهیدان شو. مشکات زری زری ټوټې ټوټې پروت دی، قرآن شلېدلی پروت دی. چاته وجاړم چېرته لاړ شم؟ امریکا نه ده، یورپ نه دی، هندو نه دی، ځان ته مسلمان وای، ځان ته د منی منورې علمبردار وای، د خلفای راشدینو د نظام خبره کوي، ځي کعبې ته طوافونه کوي، لاس کې تسبیح دي. په خدای مې قسمي که ته سپینې جامې واچې، سپینه پګړۍ په سر کې، ما ته پته ده ته د اسلام په لوباده کې د اسلام بیخکني کې انشاءالله د پاکستان په خاوره به سیاسي تحریک چلوم او د پارلیمنٹ نه به بار روباسم انشاءالله. قدرمنو عرض می داره چې دا مدارس هغې بدنامول غواړي، مذهب بدنامول غواړي. ناولې ولا هغه تحریکونه راوچت کړه نو رښتیا وایه، په ایمان ووایه. موږ پسې به خلکو وي هغه دماکې وکړه په جومات کې، هغه دماکې وکړه په کالج کې، نو ټولو خلکو د عالمانو مولیانو مدرسو نه لونه تورول که نه تورول د خلکو. دا خو د علماو پالیسي وه ډېره ښکلې او بیا زمونږ او ستاسو د مشرانو پالیسي وه چې قوم له یو داسې لاین ورکه چې بین الاقوامي منصوبونه هم خپل بچی بچ که او د دې قوم ذهنونه هم د عالم متعلق مثبت پرېښودل او هغه منفي سوچې د قوم نه لرې که او قوم یو کرت بیا د مدرسې او د جومات سره اقرن کلک ولاړ دی. الحمدلله څنګه چې زموږ مشرانو سره د انګریز خلاف ولاړو، د مدرسو او د جوماتونو خلاف د انګریز د بچي چې کومه پالیسي ده، نن قوم د مولا سره د انګریز د بچي خلاف ولاړ دی. الحمدلله.